ځان له سرسایه دا د روژې دپاره چې روژه کې د انسان نه کمې غلطۍ شوي دا غلطۍ الله تبارک وتعالی به د سرسایه سره معاف کوي. د دې د وجې نه احادیثو کې د سرسایه باره کې بابونه چې کوم دی راغلي دي په صحیح ستو کې او د احادیثو کتابونو کې چې مسلمانانو کله روژه ونیوله او اختر را رواني نو بیا تاسو حتی الوسع کوشش وکړئ چې د اختر نه مخکې غریبانو خلکو له د سرسایه ورکړئ د دې دپاره چې غریبان خلک په دې باندې خپل ضرورت پوره کړي. یاد ساتئ ګوره سرسایه چې هر څومره ده خو سرسایه په جومات باندې نه کېږي. ګوره سرسایه په مدرسه باندې نه کېږي، سرسایه په اجتماعي ځایونو باندې چې راځئ پروګرام پې کوو، افطاري پې کوو او راځئ چې کوم دی بل کار پې کوو، راځئ مشترکه پې د لار جوړو د ټول کلي سرسایه به راټوله کړو، خپل کلي ټرانسفارمر په دې باندې جوړ کړو. یا ساتئ ګوره دا سرسایه نه کېږي. سرسایه لکه زکات غوندې یو غریب سړی به د هغې دپاره ته چې کوم دی غریب له به ورکړي او هغه به د هغې مستحق یا غریب سړی نو هغې له به ورکړي بیا چې هغه به څه کوي او ځان له به خپل کور ضرورت پوره کړي د هغه کار پې وکړي. خو لهذا تاسو له پکار ده د سرسایه داسې مستحق نه ورکړئ چې کوم سړی د سرسایه لایق یې ګوره او د اختر نه مخکې ورکړئ ځکه اختر نږدې دی د اختر د سرسایه مخکې ورکړئ او سرسایه چې کله چا سرسایه نه ورکړي نو دا روژې چې کوم دی د سر د پاسه یې دا بر نه قبلېږي او چې کله سرسایه ورکړي نو دې مسلمان چې کوم دی روژې بره قبول شي. نو لهذا سرسایه ورکوئ. الله پیغمبر فرمایي که مالداره سړی ورکړي